السلام علیکم. مسله دا نه ده چې یو خواجه سره د یو کم عمره جینۍ سره واده کړی او نه مسله دا ده چې یو جینۍ د خواجه سره یعنی په عام الفاظو کې د یوې جا سره واده وکړو، بلکې مسله دا ده چې په دې دواړه نوي جوړو کې دا پته نه لګي چې د واده زلمی څوک دی او ناوې پکې څوک ده. کله چې د دغه خواجه سره یعنی په ساده الفاظو کې د اجرا نه تپوس کېږي چې ناوې څوک ده او ناوې ګوټی څوک دی، نو ورته وایي ناوې زیمه او ناوې ګوټې مې دا خوا کې ناسته کم عمره جینۍ ده. مسله دا نه ده چې دې دواړو وادو کو دي د پاکستان په تاریخ کې یو نوی تاریخ ولیکو. مسله دا ده چې داسې به په معاشره کې هره جینۍ هره کم عمره ماشومه تور سري هغه راوځي او د چا په لاسو کې به استعمالیږي او د خپل ژوند غلطې فیصلې به. مسله دا نه ده چې خواجه سره او جینۍ واده کړی دی، مسله دا ده چې دې واده زمونږ د ماشومانو زمونږ د دې معاشري بچنګیانو او نورو تورسرو پیغلو په نوم باندې سوالونه یې پرېښودل. دا عجیبه غوندې کې واقعه د پېښور په علاقه کې مخې ته راغلې ده چې چېرته یو خواجه سره د یو کم عمره جینۍ سره واده کړی دی او هغه جینۍ ده چې دا جینۍ د دې خواجه سره د ټلیفون په یو څو خبرو کې راځي او په आवाज باندې هغې سره مینه پیدا کېږي، د هغې د خواجه سره د आवाज عاشقه ځان ګڼي او د دغه عشق نه بعد چې د دې خواجه سره د आवाज سره کېږي بیا دا ښځه باقاعده طور باندې دا جینۍ کم عمره د خپل یو ملګري په ترو باندې د دې خواجه سره اډې ته راځي. ملاقاتونه سټارټ کېږي چې ملاقاتونه څومره سټارټ کېږي نو د جینۍ په سترګو دومره د پردې سوا کېږي چې ړوند محبت یې د دې خواجه سره کېږي. د دې جینۍ خاوند هم دی، د دې باقاعده طور باندې نکاح هم شوې ده او د دې جینۍ خاوند هغه په سعودي عرب کې ناست دی، خپله مزدوري کوي او د دې جینۍ چې کوم بل ملګری دی نو د هغه دپاره به د خپل خاوند په ذریعه باندې پیسې د بهر ملک نه راغوښتي او دا یاران دوستان د دې ضرورت پې پوره کوو. همدغه نږدې ملګری باقاعده طور باندې راولي د دې خواجه سره ملاوي، ټوپک تمانچه پرېږدي او په دغه اډه کې لاندې د دې سره جنسي زیاتۍ کې د دې عزت خوب لوټ کوي. دا هر څه کېږي او دا جینۍ بیا هم په جار دا خبره کوي چې د ورونو نه یریږم د پلار نه یریږم. سوال دا دی چې ته د پلار او ورور نه یریږي نو ستا خاصه یو ناس زلمی په دې پښتو معاشره کې ته هغه سره دوستانه څنګه کې پارکونو ته ورسره چکرې څنګه وې او بیا دومره جوختو تعلق ورسره څنګه ساتي چې هغه تاله نور خلک راولي. سوال دا دی که چېرې ته د رور او پلار نه یریدې نو تا به د خواجه سره مینه نه کوله، تا به د دغه مور او پلار عزت ته کتلی وې. سوال دا دی که چېرته ته د مور د پلار او د رور نه یریدې نو ته به بغیر اجازته د کور نه راوتې. کتونکو ډېره د افسوس خبره ده چې سوسایټۍ کې داسې قسمه بچیانې د نورو جینکو پیغلو دپاره د بېعزتۍ سبب ګرځي او داسې قسمه بچیانو د وجې نه بیا نور والدین خپل ماشومان خپلې خویندې خپل لوریانې تعلیمي ادارو ته نه پرېږدي او داسې قسمه کم عمره جینکو او بېوقوفه جینکو د لاسه والدین په خپلو بچو باندې هغې باندې اعتبار نه کوي، هغې سره مینه نه کوي، هغې له اجازت نه ورکوي، هغې له د ایجوکیشن حق نه ورکوي او داسې قسمه واقعات او بیا په میډیا باندې باقاعده طور باندې دا په میډیا باندې رپورټ کېږي او دا واقعات مخې ته راځي. سوال دا دی چې دې جینۍ یو لاره کولاو کړه د خواجه سره د واده نه بعد، سبا به بله پیغله راپاسي هغه هم داسې قسمه حرکت کوي. دلته کې د دې جینۍ کردار او دا واده د دې د والدین په تربیت باندې سوال اوچتوي چې داسې قسمه سوالونه هغه تربیت څنګه کړی شوی دی چې یو جینۍ د چا په 2-3 خبرو کې راځي او ړوند محبت کوي او ړوند محبت چا سره کوي چې هلته کې هیڅ مستقبل نشته. او سوال دا دی چې کومې جینۍ د دې خواجه سره دپاره پلار پرېښو، نکاح کړی شوی خاوند یې پرېښو چې په سعودي عرب کې به مزدوري کوله او عنقریب د دې واده کېدونکی و، د خپل رونو او پلار عزت یې تار. خو سوال دا دی چې د دې مستقبل به آیا دلته کې محفوظ وي یا به محفوظ دی؟ کېږي به مخکې څه د دې واده نه بعد هفته بعد 10 ورځې بعد د دې خواجه سره اصل حقیقت په مخې ته راځي او اصل حقیقت به دی چې دا جینۍ به په تورو تیارو کې ژوند کوي
په دې به تشدد هم کیږي، دې ته به معاشره پیغور هم ورکوي، د دې به خواهشات هم په ځمکه کې خغېږي او دې ته به اصل خواجه سرا مې راځي. هغه جنۍ چې د خواجه سرا په آواز باندې عاشقه شوې وه او لوند یقیني کړی دی، بیا به دې ته دغه خواجه سرا اصل حقیقت مخې ته راځي.